او دا سه امام بخاری رحمت الله علیه یو بل مسله ذکر کړی دا چې قربانی دا 3 ورځې دا 4 ورځې نه ده. او دا سه نبی علیه الصلاه والسلام احادیث هم ذکر کړی دي. حضرت سلمہ بن اقوا رضی الله تعالی عنہ دا بیان کړی دي قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثه وبقي في بيته منه شيء. وای نبی علیه الصلاه والسلام فرمایلی دي چې کله تاسو قربانی وکیا بیا تاسو 3 ورځې نه زیات تاسو د قربانی غوخه د خپل کورو کې مکه. نو دلته نبی علیه الصلاه والسلام دا خبره بیانوي چې تاسو 3 ورځې د غوخه خوړلای شي 3 ورځې نه زیات د غوخه نشي خوړلای. بهرحال دا تفصیل مخکې ته بیانوم چې نبی علیه الصلاه والسلام په دې حکم کې تبدیلی راغلی ده. ام المؤمنین ام عائشه رضی الله تعالی عنها فرمای قالت الضحيه كنا نملح منه فنقدم به الى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه. وای په مدینه کې به موږ نبی علیه الصلاه والسلام ته غوخه پیښ کوله د په خدمت کې موږ حاضروله هغه ولې موږ مالګه لګولې وه. فقال لا تاكلوا الا 3 ايام. وای تاسو د قربانۍ غوخه دا صرف 3 ورځې خورئ. وليست بعزيمه ولكن اراد ان يطعم منه. دلته ام عائشه رضی الله تعالی عنها فرمای وای نبی علیه الصلاه والسلام دلته دغه د لازمي نه ګڼله بلکې دا خبره ثابتوله چې تاسو د غوخه نورو ته هم ورکوئ. کچیرته د غوخه تاسو 3 ورځې نه زیات خپل کورو کې فریجانو کې کېدی یا په دغه وخت کې د سړي ذهن کې دا راځي چې یاره دا ټوله غوښه ځان ته کېده بل چاته د ورکولو سوچ هم نه جوړېږي اراده یې هم نه جوړېږي. دغه وجه نبی علیه الصلاه والسلام ورته فرمایل چې تاسو 3 ورځې د غوښه خورئ او 3 ورځې نه زیات دا مه جمع کوئ. دا مطلب دا ده چې تاسو خپل ګاونډیانو ته هم ورکوئ. خپل غریبان چې کوم خلک دی خپل پړوس کې دی ګاونډیان دی هغه ته هم ورکوئ هغه ته هم د قرباني غوښه ورکوئ. نو نبی علیه الصلاه والسلام دلته دا حکم نه و چې تاسو جمع کولای نشي بلکې عزیمت مراد به در خبره دا چې تاسو په 3 ورځې نه زیات دا جمع نه کوي. دا حدیث نه دا معلومه شو چې په 3 ورځې نه زیات د قرباني غوښه دا کې خودل صحیح نه ده. نو بیا څرنګه په 3 ورځې نه زیات قرباني کول دا جایزه کېدلی شي. نو غیر مقلدین دا خبره بیانوي چې قرباني دا 3 ورځې نه بلکې 4 ورځې. نو موږ دا خبره بیانو چې نبی علیه الصلاه والسلام ابتداءً 3 ورځې نه زیات د قرباني غوښه سټاک کول نه هم منې کړی. بیا قرباني څنګه جایزه ده چې یو غوښه تاسو نشئ کې خدای بیا قرباني څنګه جایزه ده. غیر مقلدین و چې نه 4 ورځې قرباني دا صحیح ده. بیا چې کومه ده 3 ورځې نه زیات د قرباني غوښه سټاک کول دا حکم چې کوم مانعات چې کوم ختم شو. حضرت قتاده رضی الله تعالی عنه دا مروي ده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل الاضاحي والذخيرو. وای تاسو د قرباني غوښه خورئ والذخيرو او هغه ذخیره کوي هم. نو په دې وخت کې نبی علیه الصلاه والسلام د غوښې د سټاکولو د جمع کولو چې کوم مانعاتو ختم شو خو د قرباني د 3 ورځو حکم چې کوم ده هغه اوس هم برقرار ده. تاسو په 3 ورځو نه زیات قرباني غوښه جمع کولای شئ ځان لپاره کې خودلای شئ خو د قرباني ورځ چې کوم دي هغه حکم هغه زوړ برقرار ده چې هغه 3 ورځې په 3 ورځو نه زیات نه دي. غیر مقلدین دا د 4 ورځې قرباني هم مني لسم یولسم دولسم دیارلسم. دا سے غیر مقلد حضرات بخاری شریف کی ان احادیث کے خلاف پر چوتھے دن بھی قربانی کو جائز ہی نہیں بلکہ احیاء سنت شمار کرتے ہیں. بلکہ دا وایي چې دا جائز نه بلکہ دا د سنت ژوندي کول دي. چنانچہ مشہور عالم مبشر ربانی لکھتے ہیں قربانی کا وقت نماز عید کے بعد شروع ہوتا ہے اور 13 ذوالحجہ کو غروب آفتاب تک رہتا ہے. آپ کے مسائل اور ان کا حل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 316. دا سے فتاوی محمدیہ عبید الله خان صفحه نمبر 617. نو غیر مقلدین دا خبره ثابتوي دا د موقف ته چې قرباني دا 3 ورځې نه ده بلکې 4 ورځې ده. حالانکه امام بخاری رحمت الله علیه هم دا خبره بیانوي چې قرباني 3 ورځې ده او نبی علیه الصلاه والسلام هم دا خبره بیانوي چې قرباني 3 ورځې ده 4 ورځې نه ده. ابتداءً نبی علیه الصلاه والسلام دا حکم ورکړی چې تاسو د قرباني غوښه دا په 3 ورځې نه زیات خپل ځان سره مه جمع کوئ. مطلب دا و چې تاسو خپل غریبانو ته هم ورکوئ خپل ګاونډیانو ته هم ورکوئ. او حضرت قتاده رضی الله تعالی عنہ دا فرمایي چې نبی علیه الصلاه والسلام راسته حکم وکړو چې تاسو قرباني کوئ ودخرو او تاسو ځان لپاره غوښه جمع کوئ. د قرباني د غوښې سټاکولو حکم دا خو تبدیل شو ممانعات ختم شو جمع کولای شي خو د قرباني د ورځو ممانعات چې کوم هغه بالکل برقرار ده هغه 3 ورځې د پاکي تبدیلی نه راغلي.